अस्सलाम वालेकुम मलगोरो په هانګکانګ سوپر 6 کې هم د انډیا لوبډلې پاکستان ته شکست ورکو د انډیا نه په دې کال کې پاکستان ډیر میچونه وبایلل درې خو د ایشیا کپ میچونه ریسنټلی اوس یو دوه میاشتې مخکې وشو چې درې واړه پاکستان د انډیا نه بایلل بیا د وومن ورلد کپ کې هم زموږ د جنکو ټیم او د انډیا د جنکو ټیم میچ چې هم د پاکستان جنکو ټیم بایلو اوس په هانګکانګ سوپر 6 کې هم د انډیا لوبډلې پاکستان ته شکست ورکو چونکه د باران په وجه باندې دا میچ مکمل نشو خو پاکستان ته د میچ ګټلو د دې غټه موقع پاکستان دا میچ ګټل شو په اسانه باندې خو د الله پاک د طرفه باران راغو او دغه میچ د باران په وجه باندې صرف په دوه ورنځو باندې پاکستان شاله پاتې شو او په دوه ورنځو باندې انډیا دا میچ ګټلو ډیر ټایم نه خرابو سکور کارت طرف لرزو چې څنګه تاسو له سکرین باندې ښکاری رومانه بیټینګ په دې کې انډیا کړی دی او انډیا 25 اوور کې 86 رنزونه جوړ کړي دي او سلور کلاډیان اوټ انډیا طرف چې دا کم کلاډیان دي په دې ځخه خبرو کوم نو دا الریډي ریټایرډ کلاډیان دي رابن اوتا پاچ کم دی دا یو ډیر زوړ کلاډي دی د انډیا په 11 بال 28 رنزونه د کړي دي چپلی دای سره وکټ کیپر دی 13 بال 24 د کړي چونکه 86 سکور کم سکورو دا په اسانه چې اس کې دوه پاکستان چې سکول هم شو خاص ټورډ بینی دا هم یو ډیر زوړ کلاډي دی 2 بال 4 رنزونه د جوړ کړي دي دنیش کارتک دا دای کپتان دی ډیر زوړ کلاډي دی already retired دی اوس کمنټري کوي 6 بال 17 رنزونه دوهم جوړ کړی دي میتون 5 بال 6 رنزونه جوړ کړی دي او نور کدی سره کم ندیم الک دی هغه پکې بیټینګ نه راغله په بالنګ کې شاهد عزیز د پاکستان طرف یو اوور کړي 13 رنز ور کړی دي عباس افریدی یو اوور کې 16 رنز ور کړی دي محمد شازی بیک اوور کې 15 رنز ور کړی دوه وکټ هم اغشتلې دي ما صداقت 2 اوور 15 ما صداقت پکې خپل بالنګ کړی دي او عبدالصمد یو اوور کړی دي 100 رنز ور کړی دي او یو وکټ هم تر لاسو کړی دا خبر پسې پاکستان چې بیټینګ روان شو نو پاکستان په 3 اوور کې 41 رنز کړي وو یو وکټ غورځیدلې و چې باران شو او 3 اوور کې بقایا سونه سکور پاتې و چې دا پاکستان په اسانه باندې چې سکول شو 3 اوور کې بقایا چې کم سکور هغه 45 رنزونه 3 اوور کې پاتو چې په اخرنی 3 اوور کې دغه 45 رنزونه پاکستان کول شو 3 اوور 41 کړي دی او 3 اوور 45 ول پاتو چې کېدل چې زبلو زکه دی کې یو اوور چې کوم هغه راسي اورو چې هغه مطلب یو بیټسمن وکول نو پای کې ګیرې دی شو خواجانه فیناو بال 18 رنزونه جوړ کړي دي نټ آوټ پاتې شوی دی ما صداقت آوټ شوی 3 بال 17 رنزونه جوړ کړي دي عبدالصمد 6 بال 16 د هم په کریز باندې موجودو لکه عبدالصمد خ بیټینګ کوي خواجه نفهم خو هیټر دی بیا دینه پس عباس افریدی شاهد عزیز او محمد شهزاد دا کلاډیان پاتیو او هانګکانګ سوپر 6 یو داسې ټورنمنت چې د کې باونډریان ډېری وړي باونډریان وي مطلب مس هټ چې شي هغه هم چک کیږي خا د انډیا طرف ابیمانیو میتون چې کم دی یو اوور کړي 18 رنز ور کړی دي سټوارټ بین یو اوور کړي 7 رنز ور کړی دي او وکټ هم اشتل د پکې خبالنګ کړی دی شهباز ندیم یو اوور کړی دی او 100 رنز ور کړی دي مطلب دغه تکي په دې هانګکانګ سوپر 6 کې لکه 15 رنز خو په اسانه باندې پر اوور کې کیږي او پاکستان ته 15 رنز پر اوور پاتې همو 3 اوور کې 45 چې پاکستان چې سکول شو اور دې کې بیا ګوره بالنګ د انډیا طرف چا کول تاسو لمو یو پکې 3 اوور شي یو 3 پاتې هر بالر به یو اوور کوي شپږ بالران مته په دې کې استعمال دا نه چې یو بالر بدو کوي نو دې کې بدنیش کارت کم بالنګ کولو چې هغه بالنګ نشي کولې ور سره با سټوارټ بینی خو کړي چپلی وم بالنګ کولو رابن اوتا په دې کې یو وکټ کیپر به هغه باندې کول رابن اوتاپا بم کولو مطلب دی کې با دنیش کارتک درابن اوتاپا بالنګ هم چې دا بالران نه دي چې دا بیټسمنان دي دای بزریم چرته داسې خاص بالنګ نه کړي نو پاکستان پاسانه باندې په دای باندې چکی وخل شو دا میچ ته ګټل شو او کچري د باران په وجه باندې دا میچ کینسل شوی نه وي نو ډکلیویس په ډکلیویس میتھډ باندې انډیا را میچ په 2 رنزونو باندې ګټلو پاکستان ورپسې 41 رنزونه کړي 3 اوور کې کچري پاکستان 41 په ځای 43 44 رنزونه کړو نو یو پاکستان ګټلې و نو دا مکمل سکور کاړو چې په دې کې هم د قسمت په وجه باندې انډیا پاکستان له شکست ورکړې ده په 2 رنزونو باندې